رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ساعت کې په مبارک ورځ باندې د یو مبارک او عظیم عبادت او فریضه ادایګۍ دپاره زموږ ستاسو حاضري نصیب شوه. الله کریم زموږ ستاسو د حاضري لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي او رب العزال خالق کائنات د همیشه دپاره زموږ ستاسو د دین د سعادت مندۍ او په دین باندې د عمل او دین سره د وابستګي همیشه دپاره قائم او دائم وساتي. رب العزال خالق کائنات چې څومره څیزونه په بندگانو باندې حرام کړي دي دغه ټولو څیزونو د حرمت غټه وجه دا ده چې هغه کار د بندگانو دپاره ښه نه دی. په محرماتو کې او په حرام اشیاو کې د انسانانو دپاره نقصان دی او الله کریم خالق کائنات د خپل علم په بنیاد باندې هغه څیزونه حرام کړل چې کوم څیزونه د بنده دپاره درست نوي ټیک نوي یا بدنی طور باندې ټیک نوي فیزیکلی ټیک نوي څه څیزونه دې د وجې نه حرام دي چې معاشرې دپاره ټیک نوي څه څیزونه داسې وي چې هغې آخري انجام ټیک نوي هټ کر د دې نه چې په کومو څیزونو باندې رب ذوالجلال خفه کیږي نارضامندګي خو په خپل ځای باندې خو چې کوم څیزونه د انسان د مزاج نه د انسان د فطرت نه د انسان د معاشرت نه خلاف یو انسان ته بکې نقصان وي انفرادي طور باندې یا اجتماعي طور باندې رب ذوالجلال هغه څیزونه چې دا حرام کړي دي په هغې اشیاو کې چې انفرادي نقصان هم شته اجتماعي نقصان هم شته هلاکت هم پکې شته او اخروي او چې کوم عاقبت دی د هغې نقصانات هم پکې شته. هغې ګناهونو کې یو ګناه د سود ګناه ده. که چېرې مونږ په ساده الفاظو کې وګورو یو دکاندار دی او هغه دا موبایل یې راوړو په 10,000 روپۍ باندې او دکان کې موبایل نه کېښودل او ګاهک راغی او په 22,000 باندې خرڅ کړو نو یو 2,000 روپۍ ګټه یې پکې وکړه. بل یو کس دی او هغه پیسو ته ضرورت و دغه موبایل ته ضرورت و 2,000 روپۍ ګران یې واغستو هغه ته ګټه میلاو شوه. یو کس دی نغدو پیسو ته ضرورت دی او بل کس ته یې وویله چې ما پیسو ته ضرورت دی یو 10,000 روپۍ راکړه په قرض باندې او ورته وایي چې قرض خو نشته خو یو 3 میاشتو په نیټه یا یو میاشت په نیټه به یې درکم درله دا نغد یې راسره واخله 10,000 او بیا 2 میاشتې یا میاشت بعد 2,000 روپۍ راکړه دا 2,000 ګټه راکړه نو موبایل کې هم 2,000 ګټه ده او په دغې نقدو پیسو کې هم 2,000 ګټه ده. دا دواړه په ظاهري توګه باندې داسې څه مختلف غوندې نه ښکاري خو لیکن رب ذوالجلال داسې چې دا موبایل اغستی دی په 10,000 او خرڅ ته کړو په 2,000 دې څیز ته اسلام تجارت او بیع ویل او دا یې حلال کو او داسې چې 10,000 روپۍ تا نغد یې ورکړې او 2,000 روپۍ بیا وروستو میاشت نیمه بعد بیا ورکې ورته عمده 2,000 روپۍ ګټه ده په موبایل کې مو کړه 2,000 او دارنګې په نغدو پیسو کې مو کړه خو چونکې اسلام چې کومه باریک بینی ده
په دغه خرید و فروخت کې نه نقصان انفرادي شته، نه اجتماعي شته او نه اخروي شته، او نه دغه خرید و فروخت او د اخیستو د خرڅولو آخري انجام نقصانی دی. اسلام دې ته حلال فرمایل او رب ذوالجلال دې 2000 ګټو ته چې تا نقد دې ورکړې او واپس ته نقد دې ولا ورکړې او 2000 روپے ګټه دې ولا ورکړه. اسلام دې ته حرام ویل. اسلام ولې حرام ویل؟ یو سیز ته حلال او بل ته حرام. وجه دادا چې اسلام دې ته نه دی کتلی چې دا 2000 روپے ګټه په دواړو صورتونو کې ملاو شوه. اسلام دې ته کتلی دی چې دغه دواړو طریقې کارو کې کم کې فائدہ ده معاشرتی، انفرادی، اجتماعی او کم کې نقصان دی. په دې بنیاد باندې اسلام دغه 2000 روپو نقد ګټې ته سود او فرمایل، ځکه چې په دې کې اجتماعي نقصان دی، په دې کې اخروي نقصان دی، په دې کې د انسان په معاشره کې فساد ولاړیږي او د دې سره به د مالدار لیول به مالدار کیږي، د غریب لیول به غریب کیږي، د بے محتاج مالدار انسان محتاجی به نور هم ختمیږي او د محتاج انسان محتاجی به نور هم زیاتیږي او پاتې شو په خلاف د نور خرید و فروخت شرع. پاغه کې محتاج انسان محتاج کیږي نه، د محتاج انسان ضرورت پوره کیږي. موبایل ته ضرورت موبایل واغستو، ټماټر ته ضرورت ټماټر واغستل. نو اسلام په دې بنیاد باندې سود ته حرام فرمایل. یعنی په سود کې د رب ذوالجلال ته په سود کولو او په نه کولو کې رب ذوالجلال ته څه نقصان دی؟ ټول مد نظر د رب ذوالجلال او د شریعت په مزاج کې انسانیت پروت دی. انسان بقا او د معاشره د بقا دپاره رب ذوالجلال چې کوم احکامات را لګلي، څه د کولو احکامات دي، څه د نه کولو احکامات دي. سود یو هغه حکم دی، سود یو هغه ناروا کار دی چې معاشره کې داسې فساد ولاړی او معاشره کې داسې فساد راوچتی لکه څوک یو اچانک چرته خدا نخواسته د بم دماکه وشي او پاغې کې دنیا زخمیان او دنیا کسان پکې مړه شي، د چا سر چرته پروت، د چا خپه چرته پرته. دا سود یو هغه دماکه ده چې دا د انسان ایمان ته نقصان رسوي، د معاشره کې داسې یو افراتفری پیدا کوي چې په ظاهري توګه باندې خو څه ښکاري نه، خو معنوي طور باندې معاشره چې دا کوکلپن اختیار شي. د دې د وجې نه رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم کې دواړه څیزونه په واضح الفاظو باندې وفرمایي چې وحل الله البیع وحرم الربا. رب ذوالجلال فرمایل چې خرید و فروخت الله پاک حلال کړی دی او ربا او سود الله پاک حرام کړی دی. او په دغه دواړو په حلت او په حرمت کې چې کوم فواید پراته دي، په حرمت کې کوم نقصانات پراته دي، دا د انسان د معاشره او د انسان د مزاج په بنیاد باندې رب ذوالجلال دا حلال کړی دی. بیع او خرید و فروخت او سود چې دا حرام کړی دی. او زه به دا ووایم چې که سود صرف په سود په نقصاناتو باندې خبرې وکړې شي نو ګنټې ګنټې درکار دي، خو چونکې مونږه اسلامی د ملک پاکستان ریاست کې سډیرو سیاسی پارټیانو سو علماء کرامو یو جمع غفیر د پاکستان کې د سود د خاتمې د پاره مختلف قسمه کاوشونه او مختلف قسمه مهنتونه کړي دي، لګیا دی، وسم لګیا دي او دارنګې کوټ ته غټول غتلی دي. نو لہذا چې کم دستاویزات دي، کم تحفظات دي، الله دې وکړي چې زمونږ ملک پاکستان بلکې جمی اسلامی ریاستونه د الله کریم د سود د نظام نه پاک کی. خو یاد ساتئ لکه څنګه ما عرض وکړو چې د سود په نقصاناتو باندې انسان گفتگو کوي د قرآن او د حدیث پر رڼا کې، او کاش زمونږ سیاستدانان دا سیز لږ وپېژني. په کار دا ده چې دغه سیز مطالعه وکړي. که چېرې مونږ د ډېرو سیزونو نه لا علم یو نو هغه سیزونه به مونږ د پاره لا علمي باعث د نقصان او د خسران جوړیږي. په دې بنیاد باندې سود یو داسې سنگین جرم دی چې تاسو دې نه اندازه ولګوئ.
چې رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم سورۃ النساء کې رب ذوالجلال د یهودیانو د تباہی د پاره په یهودیانو باندې د لعنت ورېدو د پاره په یهودیانو باندې دنیاوی عذابونو د راتلو د پاره سورۃ النساء کې رب ذوالجلال خالق کائنات لس قسم خرابیان بیان کړي دي چې یهودیان ولې تباه شول، یهودیان ولې د لعنت سره مخامخ شول، یهودیان ولې تباه او برباد شول، یهودیانو باندې عذابونه ولې راغلل او آخرت کې د دوی د پاره عذاب عظیم او عذاب علیم دردناک او عظیم عذابونه ولې دي. هغې وجوهاتو کې یو وجه رب ذوالجلال ارشاد فرمائی قرآن کریم کې رب ذوالجلال ارشاد فرمائی چې وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. اللہ فرمائی یهودیان عذاب کې زکه گرفتار شول چې د عذابونو د نقصاناتو د خرابیانو سره سره یو خرابی پکې دا وه چې دوی به سود اخیستو او الله پاک فرمایي حال دا دی چې د سود نه دوی منع کړه شوي وو او هغې باوجود هم دوی کې سودخوري پرته وه. الله فرمایي چې یهودیان ځکه په عذاب کې گرفتار شول. او عذاب دوستانو مونږه کله ناکله د عذاب د لفظ دا مونږه تعویل و ترجمه او معنا مونږه د یو خاص معنی پورې تړلې ده. مونږ وایو چې عذاب سره دې ته وایي چې اسمان نه کاڼي راوغورځېږي، یا صرف عذاب دې ته ویلی شي چې بره نه اور راوغورځېږي، یا صرف عذاب دې ته ویلی شي چې غټ غټ طوفانونه راشي. عذاب د یو خاص چیز نامه نه ده. د ما او تا چې په کومو کرونا او په ډینګي او په مختلفو څیزونو کې مبتلا یو دا د عذاب نه څه کمې خبرې نه دي. په کور باندې چې کم اختلافات دي، جنگ جګړې دي، مشر اور کشر اور ته گریوان ته لاس اچوي، کشر اور مشر اور ته گریوان ته لاس اچوي، او دا کومه مهنګایي روانه ده، دا کومه حالات واقعات روان دي، دا کومه افراتفری روانه ده، دا ټول د عذابونو یو صورت دی. دا هم عذابونو کې راځي. کومه مهنګایي ده چې انسان د وس نه بار ده، د انسان د سوچ او د فکر نه بار ده، ژوند تیرېدل ګران شول، اسباب او ضروریات پوره کول ګران شول. دا هم د عذاب د قسمونه مختلف قسم اقسام دي چې موږ تاسو الله تبارک وتعالی پکې ظاهري توګه باندې موږ پکې مبتلا کړي یو. د هغې وجوهات څه دي؟ رب ذوالجلال فرمایي یهودیانو ته عذاب چې میلاو دی په هغې کې یو خرابي دا وه چې دوی به سودخوري پکې عام وه او تقریبا زمونږ نن سبا که بینکونه وکتلی شي، که زمونږ سیلریز وکتلی شي په بینک په ترو باندې راتګ، که چېرې مونږ دا وکتلی شي چې کم کس ریټایرډ شي خپلې پیسې راواخلي بینک کې جمع کړي چې زه په دې باندې دومره پیسې مال راځي، بچي خو معاسم داسې دي چې دا ټولې ماله دا پنشن پیسې راله خراب یې نه کړي، پیسې راواخلي په بینک کې کېږي په هغې باندې منافع راځي. وایي ادې او بابا وایي چې دا دومره پیسې چې راځي چې زموږ د دعایانو کار به کېږي، ځکه زامن خو هسې مونږ خیال نه ساتي، دا پنشن پیسې راواخلو بینک کې کېږدو او مونږ له اضافي پیسې پسې راځي. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته صفا سود ویلی شي. هسې هم چې انسان پنشني شي، انسان پنشن سټیج ته عمر ته ورسېږي، په دې سټیج کې انسان په هلاکت کې ځان واچوي، په سود کې ځان گرفتار کړي. او مونږ دا وایي چې بچي بیا رانه پیسې خوري، رانه ویې نه لګوي، رانه خراب یې نه کړي. د پیسو خرابېدو تصور شته خو د ایمان خرابېدو تصور نشته دی. د هغه عام توګه باندې د مونږ ستاسو لین دین دی. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې داسې دور به راشي چې په هغې دور کې به خلک سود کوي او چې څوک سود نه کوي کم از کم د سود بخار به ورته ملاویږي، د سود هوا او سود گرد به ورته ملاویږي. او دا هغه دور دی څوک براه راست سود کوي، بلا ججک سود کوي، او څه داسې دي چې سود نه الحمدلله مونږ ځان ساتو، خو کم از کم د سود بخار د سود گرد و غبار مونږ ته ضرور ملاویږي. ځکه چې خرید و فروخت ټول د بینکونو په ذریعه باندې دی، او بینکونه خو د سود نه خالی نه دي الا ماشاءالله چې کم بینکونه اسلامی بینکونه بوللی کېږي او ورته ویلی کېږي، اندرون څه کېږي هغه الله پاک ته علم دی. خو بهر حال دوستانو چې مونږه چې کم سوشل میډیا په ذریعه باندې
چې کم زمونږ واقداران دي یا کم حاضرینو کې واقداران دي دا پیغام ضرور رسول پکار دي چې کچره په یو ملک کې نظام سودی نظام وي رب ذوالجلال د قانون قرآن مطابق د حدیث مبارکو مطابق دا نظام کلم فیدمن نشي کېده همیشه د پاره به نقصان خوري دا د قرآن کریم فیصله ده ذکر رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی قرآن کریم کے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات رب ذوالجلال فرمائی مال سود سر زیاتی گی نا اللہ پاک مال پر سود سر نہ زیاتی ویربی الصدقات کا سو مال زیاتول غواړي نو بیا د خدای پاک سره لین دینو کی او خدای پاک سره لین دین صدقات او زکات ته الله په د پاره د چاله ورکه مال به زیات شي او کچره ته به دې تصور باندې ناشته چې مونږه ما دې زره ورکه پینده دې زره ماته میلاو شي ظاهری توګه باندې چې کم پیسو کوانټیټي ده کم تعداد دی دا خو ټیک ده چې زیات شو د دیشو زر نه پینده دې زره شول حضور مبارک او قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمائی مال زیاتیږي نه ظاهر بانتا دا زیاد شو او حضور مبارک بل فرمان علی شان دے حضور مبارک فرمائی ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبت امره الى قلت حضور مبارک ارشاد فرمائی پا دنیا کی یو کارم دا سے نشتا دے چا آخری انجام مختصر او لن نوی بلکہ کٹول نہ زیاد اغا کار چا اختتام قلت وی اختتام کے کموالے وی اختتام کے کثرت نشی راتلے حضور مبارک فرمائی چاہا سود دے د سود پیسو اختتام غٹ نشی راتلے د سود پیسو اختتام تباہی دا حضور مبارک فرمائی قلت تے کلم زیادی دے نشی او کچھر تا تا ظاہرہ باندے زیاد اخکاری دا صرف پا شمار کے زیادی دی پا حقیقت کے معنویت کے برکت کے دا زیادی ندی اللہ پاک آگا سود پیسے پا دا سے زینو باندے بیا لگئی چکم و زینو کے تا تصورم نوی کلا با بیماری را مخامخ کی گی کلا با ایکسیڈنٹ را مخامخ کی گی کلا با در باندے یو کس اللہ مسلط کی او پیسے بدر نہ کاروبار پر نیت باندې واخلی پتہ به مونږ لګي چې کبه د پسود کې اغس یا غټوله بدر نه بل کسوس سی رب زکه حضور مبارک ارشاد فرمائی رب ذوالجلال ارشاد فرمائی د سود پیسے کلم نہ زیاتیږي حضور فرمائی د سود پیسو آخری انجام قلت ته دا بخامخا کمیږي او کچره زیات دکړي نو کله ناکله خلق ځان له زیاتولو کوشش کوي خدا سود پیسے بچو ته پاتې شي سود پلارو کی خلقو باندې انبار د پیسے د خلقو والا ورواوڑی پلاری سودو کی خو لیکن رب ذوالجلال په دغو پیسو باندې دل خیر ورنکی هغه بچو ته پیسے پاتې شي آخری انجام د سود قرآن و حدیث فیصلت دادا دیکھے بقلت وی کم والے بھی سود پیسے زیادتی گی نا کا زیادتی کی حضور مبارک فرمائی کا زیادتی کی رب ذوالجلال فرمائی دا پا صدقہ و پا زکاة بانے زیادتی گی زکا جے تا سودا دا بندہ سر او نکڑا زکاة و صدقہ کے تا سودا دا احکم الحاکمین سر اوکڑا دا خیر الرازقین سر اوکڑا دا احکم الحاکمین سر اوکڑا دا دے دا وجنا دا صدقات و انجام دا بہتر وی زیادت وی دنیا کے خیر وی آخرت کے خیر وی او چې کما زمونږ پټه را نیولې ده په دې پټه کې د انسان د پاره ایمانی نقصان حد درجه زیات دی حضور مبارک معراج په شپه باندې روان دی حضور مبارک ارشاد فرمایي چې جهنم کې ما یو د وینو ډنډ ولیدو د وینو او د وینو په ډنډ کې یو کس دی او د ډنډ په مینس کې دی او دا کس د وینو په ډنډ کې روان دی دغه د وینو دغه ډنډ طرف ته راځي کنارې ته راځي چې څنګه لمبو وهي راوځي په دې دوران کې حضور فرمایي چې دغه وینو په ډنډ او دغه نهر په غاړه باندې یو دوه کسان ولاړ دي او کاڼي ورسره په لاس کې دي چې دا کس څنګه د نهر غاړې ته راځي دا دوه کسان په داخله باندې ولي په کاڼو باندې واپس هغه ځای ته گزار کی چې کم ځای نه دیر روان شوی وي دا کس راځي د وینو ډنډ کې
راځي کنارې ته او دا دوه کسانې په دا خوله باندې ولي او واپس دا کس ځي ولي واپس دا ځي. حضور مبارک جبرائیل علیہ السلام مبارک تا ارشاد فرمایلو چې اے جبریل دا څوک دی؟ فقلت ما هذا، اے جبریل دا څوک دی؟ دا عذاب کی گرفتار څوک دی؟ فقال الذي رأيته في النحر آکل الربا. حضور فرمائی چې جبریل السلام ما تو فرمایا چې دا وینو په ډنډ کې چې راوځي او په خوله باندې ګزارونه خوري واپس ځي، دا سودخور انسان دی. دا انسان دی چې دنیا کې به د خلکو وینې به اسکلې، د پیسو د سود په ذریعه باندې به د خلکو وینې اسکلې، دا اوس په خپله د وینو په ډنډ کې پروت دی. او یاد ساتئ لکه زار اسکول غواړم صرف سود دې ته نشي ویلی چې چاله نقد ورکړه 10,000 او سبا له به درله 15,000 درکوي، دا صرف سود نه دی. د سود مختلف قسمه اقسام دي، مختلف قسمه صورتونه دي چې د بینکونو په ذریعه باندې په مختلفو طریقو باندې زوایم چې دا کم کار او روزګار نن سبا روان دی، په دې کې 75% طریقې کار او صورتونه داسې دي چې مونږ سود نه خبر نه یو، مونږ په سود کې روان یو. صرف نقد ورکولو ته او نقد زیاتې اخیستلو ته سود نشي ویلی، یو براه راست سود دی او یو داسې خرید و فروخت او داسې مختلف صورتونه دي په بیع او شراء کې چې هغه حکم د سود لري. د سود په شان دی حرام دي او د هغې دپاره هزارها مثالونه دي. که د ډالرو کاروبار واغستلی شي، که د حوالې کاروبار واغستلی شي، مطلقاً دا ټول حرام نه دي، خو په دې کې بعضې دا صورتونه چې هغه بالکل حرام دي، حالانکه موږ هغې طرف ته تصور هم نه دی تلی. او عجیبه تصور دا وي چې که ټماټر اخلو په 3 ریړو کې ضرور پوښتنه کوو چې تا سره به 100 روپۍ کیلو دی، سره دي او کشنه دي، څو به درته دړی به 100 کې ولګئ او 2 کیلو به 100 کې ولګئ. که چېرې د ټماټر اخلو چېرته یو 10-20 روپۍ نقصان ونه کړو، هغې کې خو پوښتنه کوو. خو که چېرې خرید و فروخت کوو، مونږ اسلامي کار و روزګار کول غواړو، نو په هغې کې مونږ د یو عالم ته د ناستې ته تیار نه یو چې یو عالم ته کینو زه یو کار شروع کوم، یو روزګار شروع کوم، زه خرید و فروخت کوم، دا کوم دا کوم دا کوم. آیا اسلامي نقطې نظر باندې څنګه دی؟ ډېر صورتونه داسې دي چې براه راست سود نه دی خو په حکم د سود کې راځي. او حضور مبارک فرمایي د سودخور انجام به دا وي. او که چېرې دا حدیث مبارک زه ستاسو غوږونو ته ور ورسول غواړم، نو شاید چې ستاسو په بدن باندې ویښته ودرېږي. د بدکاري انسان د څومره بد ښکاري، زناکاري انسان د څومره بد ښکاري. حضور مبارک ارشاد فرمائی، امام بیحقی په خپل بیحقی شریف کې ارشاد فرمائی، حضور مبارک ارشاد فرمائی چې 1 درهم یعنی 1 روپۍ سود خوړل، حضور فرمائی دا د 36 مرتبه د زنا نه زیاته ګناه لري. 1 روپۍ د سود خوړل، حضور فرمائی دا د 36 بار زنا کول نه زیاته ګناه ده. او بل د مسند احمد او د امام سنن ترمذی حدیث مبارک دی، د ابن ماجه حدیث مبارک دی. حضور مبارک فرمائی مختلف قسم الفاظ راغلی، 70 72 60 62. حضور مبارک ارشاد فرمائی د سود 72 درجې دي او ټول نه وړه درجه دا د سود، یعنی د سود 72 قسمه نقصانات دي، د سود 72 قسمه خامیان دي، 72 قسمه خرابیان دي، 72 قسمه سزاګان دي. حضور مبارک فرمائی چې په 72 قسمه سزاګان او خرابیانو کې د سود کې ټول نه وړه خرابي د سود دادا لکه یو انسان خپل مور سره زنا وکي. دا څومره لویه خرابي ده، دا مونږ هډو تصور نه دی کړی. او زبه دا عرض کول غواړم معذرت سره چې دغې ګناه کې عام و خاص ټول مبتلا دي. او عجیبه خبره دا ده، د ډېره زیاته عجیبه خبره چې مونږ سود کوو چېرته تصور هم نه دی کړی چې مونږ ګناه کوو. وجه څه ده چې کومه ګناه عام شي
هغې ته بیا خلک د ګناه په نظر نه ګوري. نو دا سود دومره زیات عام شوی دی چې د دې د وجې نه موږ هډو ګناه تصور ورته کوو نه چې موږ ګناه کوو، او که کوم دومره ګران او دومره مشکل په ځان باندې نه اخلو. لکه مثال طور پر یو کس دی تبه یې ده، بس تبه د هر چا وینو، او که وایي چې د بلډ پریشر بیماری یا شوګر دی نو څومره موږ سیریس اخلو، یا وایو چې العیاذ بالله د کینسر بیماری ده څومره موږ سخت اخلو. حالانکه سودخوري د کینسر بیماری نه هم سخته ده، خو موږ دا بیماری او دا ګناه د تبې په شان دی اغستې ده. موږ وایو زه خیر دومره لویه خبره نشته دی. که موږ څومره روزګار وګورو، د روزګار کې د حلال او د حرام حد درجې حضور مبارک ارشاد فرمای چې قیامت ته علاماتو نه یو علامت دا ده چې ما په امت باندې به داسې دور راځي چې یو انسان به ګټه کوي، انسان به نفع کوي په خرید و فروخت کې، خو لیکن حضور فرمای چې قیامت علامونه یو علامت دا ده چې کله د حلال او د حرام تمیز ورک شي چې زه حلال ګټم او که حرام ګټم. حضور مبارک فرمای بیا به قیامت راځي. او نن سبا زمانه زیات به دې څیزونو باندې تاسو خبرې وابستګي د دې څیز سره ده. او اختتام کې به زه د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په دې فرمان علی شان باندې به د خپلو خبرو اختتام طرف ته لاړ شم. حضور مبارک ارشاد فرمای چې اجتنبوا السبع الموبقات. حضور فرمای اوه قسمه تباکن گناهونو نه ځان وساتئ. حضور ورته سبع الموبقات فرمایلی، یعنی هغه گناهونه چې انسان تباہ او بربادوي. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې په هغې کې یو ګناه د سود ده. سود ګناه چې ده حضور فرمایي دا هلاکونکې تباه کوونکې ګناه ده. او حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي، بل حدیث مبارک کې راځي حضور مبارک ارشاد فرمایي یو انسان دی او سود کوي نو د هغې ګناه حضور فرمایي چې 36 بار د یو روپۍ 36 بار زنا کولو نه زیاته ګناه ده. حضور فرمایي چې د سود دومره ګناه ده، خو د سود نم غټ سود بل دی، د سود نم زیاته ګناه ده. څه شي ده؟ حضور فرمایي چې د بل انسان بیزتی کول، بل انسان ته سپکې سپورې ویل، بل انسان ته کنځلې کول، بل انسان بې ځایه بیزته کول. اکثر زمونږ په دفترونو کې یا څوک په لګاو وړه غټه عہده باندې ناست وي، لاندې ماتحت ورته ګازرې او مولیم نه ښکاري. کله ناکله خپل شومنټ او سټیټس ښکاره کولو دپاره هسې خپل لاندې پیان له یا بل له 2-3 بیزتیانې وله ورکي چې کم میلمانه راغلي چې هغه ته د ما سټیټس ښکاره شي چې زم ما لاندې هم څوک کار کوي چې زه هغه ته خبرې کولی شم. حضور مبارک فرمایي بې ځایه د چا بیزتی کول دا د سود نم غټه ګناه ده. ځکه حضور مبارک ورته الفاظ دا استعمال کړي ان اربع الربا. حضور فرمایي د سودونو نه غټ سود دا ده چې بل مسلمان بې ځایه بیزتي وکړي. او ورځې زمونږ څومره حد درجې پورې داسې زمونږ کې زیات دی د بل کس بیزتي کول مونږ ته څه ښکاري نه. حضور فرمایي دا د سود نم غټه ګناه ده. غرض مده حاضرینو که چرې مونږه په خپلو حلالو په حرامو کې مونږه تمیز ونه کړی شو او د سود طرف ته چې دا کمې دروازې کولاویږي لګیا دي او آرام سره او سم په قسمت یې هغه وخورو نور هم بچو ته پاتې شي. زه وایم چې پیسو بچو ته پرېښودل او ګناه په خپل سر باندې اخیستل نه دي پکار. دا هیڅ کلام د یو عاقل انسان کله هم دا صحیح فیصله نشي کېدی چې ګناه د په خپل سر واخله او مال و دولت بچو ته پرېږده، پراپرټي بچو ته پرېږده، کاروبار بچو ته پرېږده، پلازي و دوکانونه بچو ته پرېږده او انسان د سود خپله باندې وکړي او بیا د بچي په مزې کوي، نوسان وسیله په مزې کوي. او یو کس رانه پوښتنه کوله چې یاره مونږ پلار خو دا سود کاروبار ډېر کړی، اوس څه وکړو چې د هغه غاړه معاف شي؟ نو ما ورته عرض وکړو چې یو کس تاسو کې څوک وایي چې مونږ نه په بینک کې سود راغستی دی، اوس څه چل وکړو؟ یا په کاروبار کې سود کړی اوس څه چل وکړو؟ یا ساتئ د سود د توبې ویستلو طریقه دا نه ده
چې یو انسان ګناو کی وای چې الله ما توبه زب دا کار بیان کوم اوس به معاف کې د سود د توبې دا طریقه نه ده د سود توبه دا ده چې ګناه باندې هم پښیمانه شي آینده زمانہ کې به سود د نه کولو اراده هم کوي او چې کمې پیسې په سود باندې ګټلې دي دا به په غریبانو کې تقسیم کې اغنه بعد به توبه قبلېږي او که یو کس ووایي چې نه بس ما توبه مو ویسته او زه بیا داسې نه کوم یا ساتئ 1 کروڑ بار وژاړې او 1 ارب ځل توبه وباسې زه بیا سود نه کوم خدای پاک دا توبه قبلوي نه ځکه چې توبه یې نه ده توبه دا د رحمتونو د کولاوېدو کنجي ده اسې بلا تشبیه و تمثیل پوهې دپاره عرض کول غواړم د یو تالې چابي راواخلې او بله تاله په کولاول غواړې تاله کلم نه کولاویږي دننه کېږي به پکې تاویږي را تاویږي به پکې خدا د رحمتونو دروازه نه کولاویږي تر څو پورې چې د توبه په خپل انداز باندې ونه باسې او د سود توبه دا ده چې د کار د نه کولو اراده به کوي چې څه د ګټلي دي که 1 روپۍ ده او که 1 کروڑ دی او که 1 ارب ډالر دی چې کمې د سود په پیسو تا ګټلي دي دا به د الله په نامه باندې ورکې او غریبانو کې به تقسیم کې اغنه بعد ستا توبه چې دا قبول شوه چې کم کسان درته معلوم دي چا نه سود اغستی اول به هغوی له ورکې که کسان درته نه معلوم دنیا خلق دي څوک به چرته ګرځي بیا به غریبانانو له هم ورکې خو فتاوی شامی دا خبره لیکلې ده چې ثواب په نیت به نه ورکوي چې ته سود پیسې کړه د الله په نوم ورکوي ثواب نیت به پکې نه کوي ځکه چې تا یو ګناه کړې ده او په حرامو پیسو باندې ثواب نه حاصلېږي فتاوی شاملې کې چې د سود پیسې به الله په نامه به ورکوي او که ثواب و نیت ته پکې وکړو کافر کېږي ځکه چې په حرامو باندې الله ثواب نه ورکوي تا خو دا مقصد شو چې ما حرام وکړل او په حرام د حلال وګڼل او بیا به ثواب هم ګټې فتاوی شاملې کې ثواب و نیت به په نه کې او که ثواب و نیت ته وکړو کافر کېږي اور سره دین هم دا پته لګي چې دا سود دومره لوی جرم دی چې خدای په واپس خلکو ته ورکړي الله ثواب نه درکوي او که ثواب په نیت ته ورکړې ایمان نه په خلاصېږي یعنی اغستلم ایمان تباهي ده او په ثواب ورکولم د ایمان تباهي ده دا دومره لوی جرم دی دا هغه جرم دی لکه بدن کې یو ځای العیاذ بالله کینسر شي او ډاکټر وایي دا کټ کوي او چې کټې کوي هغه نه بعد د دته بیا نور مخکې به دا نه ځي دا څیز به کټ کول غواړي دا څیز باقي پاتې کېدل نه غواړي او که باقي پاتې شي نو ډاکټر وایي چې لاس نه به بل لاس شي او بل لاس نه به سیده شي او ټول چې دا به مفلوج شي دارنګې د سود پیسې هغه پیسې دي یو لوی ډرم دی په هغې کې یو کتره شراب تا واچول هغه ټول ډرم چې دا ګنده شو 1 روپۍ ته راله او په ډېرو حلالو کې د ور مکس کړه دا نور یې ورسره ګنده کېږي نو رب ذوالجلال خالق کائنات په دې آیات کریمه کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې کوم ما مخکې آیاتونو مبارکو طرف ته اشاره وکړه الله تبارک فرمایي چې څوک سود کوي دا انسان د ما جنگ ته تیار شي الله فاذنوا بحرب من الله ورسوله سوچ سود کوي الله فرمایي د ما او د ما د رسول جنگ ته تیار شي قرآن کریم کې مختلف قسمه ګناهونه ذکر دي خو یو ګنام دومره سنگین الفاظو باندې الله پاک نه د بیان کړي څومره لوی لوی جرمونه دي واحد یو ګناه قرآن کریم کې دا ده چې الله فرمایي ما جنگ ته تیار شي آیا څوک شته و بندگانو کې چې خالق و د مالک جنگ ته تیار شي د رسول الله مبارک جنگ ته څوک تیار شي څوک شته چې د الله تبارک و تعالی مقابله ته څوک میدان ته راوځي څوک شته نه خو معاشره ته ډکه ده څوک خو مني نه چې الله جنگ ته وروتی شم خو نه ټول راوتلیو دی جنگ ته الله فرمایي چې څوک سود کوي دا د ما جنگ ته تیار شي او چې څوک یې کوي نو دا میدان ته راوتی دی او د الله تبارک و تعالی سره مقابله ته میدان ته راوتل دا د دواړو جهانو هلاکت دی الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي او اختتام کې دا پیغام عرض کول غواړم او ټولو ته سوال عرض کول غواړم چې څوک کم کاروبار کوي د خپل کاروبار په حق له باندې
پکار دا دی تاسو اسلامی تعلیماتو پختنه د علماو نه وکړئ که څوک د ریډۍ نه والا تر دکانه پورې او دکان نه والا تر جنرل سټوره پورې او جنرل سټور نه والا تر پلازې پورې او پلازې نه والا تر انټرنیشنل بنیاد باندې څوک کار و روزګار کوي هغې ته ما عاجزانه گزارش دا دی چې هغوی د خپل کار و روزګار د اسلامی تعلیماتو مطابق وګوري چې زه په کوم ځای کې روان یم هسې نه چې زه خو تهجد کوم شپې منځونه کوم روزانه 1000 بار کلمه طیبه وایم ورځې 2 سپارې تلاوت کوم هسې نه چې ما خېټې له حرام نی روان دا سجدې په مخ باندې راولې کېږي دا تلاوتونه دا ذکرونه موږ ته په مخ باندې ګزارېږي هسې نه چې په خېټه کې حرام پراته وي حضور مبارک فرمایي ډېر به برسری انسان ډېر زیات ژړا او فریاد به کوي الله فرمایي چې دی به ما ته سوال زاری به راته کوي الله فرمایي دا هر څه د مردود دي ځکه چې په خېټه کې حرام پراته دي لباس د حرامو دی چې کم لباس کې انسان مونځ ته ولاړ دی هغه احرام د حرامو دی چې کم د خانه کعبې نه انسان طواف کوي الله فرمایي دا هر څه مردود دي حضور فرمایي چې رب ذوالجلال هر څه مردود ساتي د دې د وجې نه څنګه روزنامچه حساب و کتاب لرو دارنګې د خپل کار او د روزګار په حواله سره علماو ته رجوع کول پکار دي چې زه کم کار کوم کم روزګار کوم اسلامي نقطه نظر باندې دا جایز دی ناجایز دی حرام دی مکروه دی کم لیول مطابق زموږ روان دی ډېرې د وي پیسې خو د حلالو طریقې باندې وي لګې د وي په حلالو طریقې باندې هسې نه چې ګناه ما ورته وکړو او حساب و کتاب د ما په او د ستا په سر شي او مزې بیا په بچي کوي د دې د وجې نه د خپل کار او د روزګار په حواله سره خاص کر د سودي معاملاتو په حواله سره د خپل کاروبار جانچ پړتال پکار دی د هغې د اصولو د ضوابطو د اسلامي پورا رعایت پکار دی انشاءالله العزیز سکون بم راځي آرام بم راځي اتفاق بم راځي معاشره کې به حسن او ښکلام راځي الله کریم خالق کائنات اول ما او بیا ټول حاضرین کتونکي او څومره غایبین دي الله کریم د حرامو نه وساتي الله کریم د موږ سود نه وساتي او یو روپۍ د حرامو نه د الله کریم موږ په امن او امان کې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین رب کریم دا څومره د ستا د کلام پاک نه او د ستا د محبوب پاک د کلام نه د سود او د حلال او د حرام په حق لبانې خبرې وشوې خدای پاک موږ ټول له عمل کولو توفیق نصیب فرمایي د حرامو نه وساتي رب کریمه د سود نه وساتي رب کریمه هلاکت نه وساتي رب کریمه تباهۍ نه وساتي رب کریمه موږ هغه کارونه موږ نصیب کې چې کم باندې ته راضي کېږي د ستا محبوب راضي کېږي دغې کارونه موږ وساتي چې کم باندې ته ناراضه کېږي د ستا حبیب ناراضه کېږي رب کریمه موږ د ایمان حفاظت وکړي د موږ جان او د صحت حفاظت وکړي موږ مال او د اولاد حفاظت وکړي نږدې او د لرې نه څومره خلکو دعاګانو نه ویلې دي او تاسو ته چا دعاګان نه ویلې دي الله کریم د ټولو حامی او ناصر شي سو بیماران دی الله پاک د ولا صحت ورکړي سو قرضداري قرضونه دی الله خلاص کړي چې څومره بې اتفاق دي اتفاق او اتحاد دی الله کریم نصیب کړي د چا کار او روزګار نه دی الله کریم د حلالو کار او روزګار نصیب کړي سو کم قسم مشکلاتو او ستونزو کې گرفتار دی محبوب کریم په توفیل باندې د الله کریم ټولو مشکلات حل فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.